जहांगीर तरीन की पार्टी के बाद पेश खिदमत है कमज़ोर तरीन। द परवेज़ खटक چې کومه پارټي د ملګرو نو هغې د پرون نه یو غوبل شروع کړی دی، خو څومره چې هم د نوښار خلک ما ګوري نو اول خو دغه دوه شعرونه د نوښار دغه غیور عوام ته ډالۍ چې خپل عزت نیلام کی دغه نور د پښتانه او ځان په غیرت وجنی ګورې اور د پښتانه او راشه د پښتون تاریخ لږ وګوره کتاب کې دا درته چا ویلي چې سرتور د پښتانه. نو پرون چې د نوښار کم عوام دي نو هغوی چې د پرویز خټک په دغه پاټۍ باندې کم رد عمل ښکاره کړی دی نو هغوی دا الفاظ مخې ته راوړي دي چې پرویز خټک خو سپینګیری شو، خو موږ د پرویز خټک نوم مخکې نه و اورېدلی چې کله دا په تحریک انصاف کې شامل شوی دی نو دا بیا پرویز خټک شوی دی. بل طرف د ملګرو تاسو به حیران شئ چې پرویز خټک خپل د دې حوالې سره کم بیان مخې ته راوړی دی. اول خو مین خبره دا ملګرو چې څنګه هم پرویز خټک خپله پارټي جوړه کړه، پی ډي ایم کې مې پارټیانې دي نو یو قسم د هغوی سره ورسره شو ځکه چې د عمران خان خلاف شو. نو اولنی خو یو غټ اثر په هغه باندې دا پرېوتو چې پرویز خټک به تاسو تقریر کې هغه لیدلی چې هغه به بغیر د پرچې نه تقریر کړی. نو پرون چې هغه له یا کومه پرچي ورکړی شوې وه یا هغه کومه پرچۍ نه لګیا او هغه کانفرنس چې کوم هغوی راغونډه کړې وه نو د هغې نه چې کوم بیان کوو نو هغې کې ما وکتې چې پرویز خټک هم هغه شانتې چې څنګه نواز شریف د امریکې هغه صدر خواته ناست وي او د ګیلاس نه ورسره ګوټ کوي او خبرې نشي کولی نو همدغه حالات پرون د پرویز خټک وو. اول خو د حیرانتیا خبره په هغې کې دا وکړه ملګرو چې یاره کم په کې پي کې باندې کم جال خور دی د څه شي جال د سړکونو نو دا ما محمود خان کړی دی. بل خبرې د صحت کارډ وکړه دا خو دومره عجیبه انسان دی چې سوچ نه کوي چې زه ټیک ته په کې پي کې خو چې کوم صحت کارډ دی هغه خو تا وکړو نو په ټول پاکستان کې دا صحت کارډ چا کړی دی. بل طرف د ملګرو که تاسو وګورئ نو د پرویز خټک او سابق وزیر اعلی محمود خان صاحب چې کوم کلیشز وو او کوم اختلافات په خپل منځ کې ځکه چې کله وزیر اعلی محمود خان وزیر اعلی ولګېدو نو ملګرو په دې باندې پرویز خټک ډېر زیات خفه و. نو عمران خان یو ډېر اهم کردار په دې کې هم ادا کو که یو طرف ته پی ډي ایم تاسو وګورئ چې د هغوی یووالي کې عمران خان ډېر غټ کردار ادا کو چې اوس دغه کومه ټوله ده نو هغوی په ډېر مینه محبت باندې خپل ژوند تېری خیر دی که اوس پکې بې اتفاقي راغله هغه خو د هغوی خپل کار دی خو عمران خان یو پلیټفارم ته راوستي نو دغه شانتې محمود خان او پرویز خټک هم دواړه یو ځای راوستل او یو ځای کېنول نو دا هم یو ډېر غټ کردار دی. بل طرف ته ملګرو د دې په هټۍ حوالې سره پرویز خټک کم انکشاف کړی دی. پرویز خټک دا خبره پرون کړې ده چېرې ما سره خو 20 دی که 25 کسان دي نو دا 57 کسانو لیست چې کوم ماله راکړی شوی دی نو په دې کې خو څه کسان موجود نه نو په هغې کې چې کوم کسان موجود وو نو هغوی حوالې سره کم انکشاف شوی دی. راځئ دا وایس واورئ. السلام علیکم، میں ضیاءاللہ بنگش اور میں یہ میسج اپنے ایک دوست کے موبائل سے ابھی کر رہا ہوں تو مجھے اپنے موبائل چونکہ ابھی تک ملے نہیں ہیں. آج میری تاریخ تھی ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ سے ہمیں اٹھا کے وہ ہمارے موبائل لے لیے گئے تھے ہم سے اور پھر یہ جو پروگرام تھا اس میں ہمیں لے جایا گیا اور وہاں پہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ جی کوئی شمولیت یا جو بھی. اب اگر ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح چلائی ہوئی ہے تو ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کا میں حصہ تھا اور میں حصہ ہوں اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہوں گا. کوئی بندہ کسی کو زبردستی پارٹی سے نہیں ہٹا سکتا. وایس تاسو واورېدو ملګرو دا یو ایم پی ای دی غالبا هغه دا خبره کوي چې زه عدالت ته لاړم زما پیشي وه زما نه موبایل هم واخیستلی شو او بیا موږ دغه ځای ته بوتلی شوي خو موږ ته پته نه وه چې یاره دلته کې څه کېدو واله دي او څه به کېږي نو هغه هم خپل واپس واغستو چې یاره زه د عمران خان په پارټۍ کې هم چېرته هم نه ځم. بیا د پرویز خټک خپل داماد دی کم زوم دی نو د هغې حوالې سره خو مې در سره مخکې ویډیو کې هم شریک کړي ځکه چې پرویز خټک تللی و امریکې ته د دغه خپل زوم خواته نو هغه هم بیان جاری کړی دی چې څنګه مخکې ما د پرویز خټک سره په دې خبره باندې لانجه کړې وه چې زه د پی ټي آی په پارټۍ کې شامل یم نو هغه یو ځلې بیا بیان جاری کړی دی چې ګوره زه چېرته هم نه ځم. نو دغه پارټۍ خو لا شروع شوې نه ده ملګرو. پرویز خټک خو لا زما په خیال چې دغه کانفرنس ده او دا چې کومه راغونډه ده د دې نه پاسېدلی نه دی او د دې د 7 کسانو چې کوم تصدیق دی نو هغه راغلی چیرې ګوره مونږ خبر هم نه مونږ په پی ټي آی کې شامل یو نو دا یوه ډېره غټه ګټه ده که تاسو سوچ وکړئ ځکه چې د عمران خان کوم رد عمل دی
نو هغه یو ډېر ښکلی مثال په کوم ځای کې ورکو په عدالت کې چې کله ته کسانو تپوس وکړو چېرې پرویز خټک خو نوې پارټي جوړه کړه نو هغه ویل چې ګوډ لک دا خو ډېره ښه خبره ده چې څومره پارټیانې سیوا کېږي نو دومره ښه خبره ده ځکه چې د پاکستان په ترقۍ کې به داسې قسم خلک اهم کردار ادا کوي. بیا یې د غزوه خندق یو مثال ورکو، بهترین مثال یې ورکو. دغه جنگ وشو نو په حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم باندې آیات الله جل شانه نازل کو او ورته وفرمایل چې تا وکتل چې کم خلق ستا سره حق دي او کم خلق ستا سره غدار دي، هغه تا ته په دې جنگ کې واضح شو. نو بالکل دا یو بهترین خبره د ملګرو چې په دې وخت کې به عمران خان ته پته ولګي چې څوک زما سره ولاړ دي او څوک زما سره غدار دي. بل طرف ته د حیرانتیا خبره دا هم د ملګرو چې دې کې دا دوه کسان دا کم تصویر تاسو تخکاري نو هم په دې ورځ باندې چې کله پرویز خټک سره دوی څنګ په څنګ کې ناست دي نو په دې باندې ریمانډ ختلی دی او هغه څو ورځې 2 ورځې په دوی باندې ریمانډ ختلی دی. نو بس دا ریمانډ به هم دغه شانتي چې څنګه دوی د پرویز خټک سره ناست دي نو د حیرانتیا خبره دا ده چې دلته خو په دوی باندې 2 ورځې چې کوم ریمانډ دی هغه ختلی دی خو دوی دلته د پرویز خټک سره ناست دي. نو دا هم ملګرو د پرویز خټک د کمزورترین چې کومه پارټي ده نو د هغې حوالې سره په سوشل میډیا باندې رښتیا ما یو بیان کتو د یو سوشل ورکر چې هغه ډېر زیات خوشحاله و چېرې ډېره اهم ویکټ چې کومه ده نو هغه پرېوته د عمران خان نه او عمران خان سره چې کوم کردار وشو نو زه وایم چې عمران خان به اوس ځای له راشي. نو هغه یو مثال دی پښتنو یو ډېر ښکلې خبره کړې ده چې د لیکلو ده و یو اتي په غوږ کې ماشې وایي هغه ماشې 3 ورځې و که یو هفته بعد هغه لاړې نو چې کله هغه ماشې تلو نو وایي اتي ته یې وویله چې زه روان یم نو وایي اتي ورته وویل چې نه خو درنه خبر وم د راتلو نه او نه درنه خبر وم د تلو نه. نو انشاءالله العزیز هغه وخت لرې نه دی کوم شعرونه چې تاسو خوښ کړي د دغه 2-3 شعرونه به ورته ډالۍ کوم چې وخت به ثابت کړي چې غلام څوک دی توپان څوک دی او چغې د هرې خولې به واوري په مونږ ګران څوک دی ستا ذهن بند دی ستا په سترګو د غرض پټۍ دي بې عقله سوچ وکړه چې ګټه څوک تاوان څوک دی چې درته ورو سورنګارو په خپل کور زندگی یاد خو دې دي که نه زمونږ عمران خان څوک دی. دغه هم ملګرو دغه د جهانګیر ترین دغه هم ملګرو د پرویز خټک د کمزورترین پارټۍ حوالې سره یو څو اهمترین اپډیټ ویډیو ورته شیر کوي چې هغې خلکو ته هم ورورسي کومو چې پرون خنداګانې بړقاګانې کولې نو چې هغوی دا محسوس کړي چې د پرویز خټک پارټي د جوړېدو نه مخکې تس نس شوه او عمران خان لا ګراونډ ته هم نه وروتې او وکټې چې کومې دي په خپله باندې پرېوتې. نو ډېر زر به هم حقه چې کوم د جهانګیر ترین د پارټۍ انجام دی هغوی خو بیا هم یو ډېر ښکلی کانفرنس کړی و پرویز خټک د کانفرنس هم زه د زیاریان غوندې کړم پوه شوې ځکه چې دلته کې کله پرویز خټک دغه بیانات کول او دغه د پرچۍ نه کوم لیکلو هغه ویل نو محمود خان صاحب ورته هم ډېر بد کتل چې دا څه پاوتو باوتو باندې سر دی. نو څنګه چې جهانګیر ترین پارټي د اوسه پورې په نظر باندې رانله نو ګورئ یو 3 ورځې بعد به د دې پارټۍ رزلټ هم تاسو ته واضح شي. چرته مې الله خان آباد او خوشحاله ذات اخره کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله پامان.